بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، جمیل لوغانی موجود یم دا ټایم په نیهاک دره کې. تقریبا د نن کال یو نیم کال مخکې یو واقعه راغله په سعودي عرب کې، چېرې د نیهاک درې یو ځوان دی او هغلته یو سعودي عربی دی، هغه خپل کور ته دننه کړی دی. هغلته بیا په هغه باندې ازمریان راپرېښي دي، بلکې د ازمرو پنجرې ته دننه کړی دی. او دغه خبره چې کله دغه قصه راغله نو دغه اولنۍ دغه میډیا چې کومه وه دغه خبره دغه په سوشل میډیا باندې ما شیر کړې وه. بیا دغه نه وروسته هغه واقعه باندې زموږ د قومي اسمبلۍ ممبر صاحبزاده طریق الله صاحب په وخت کې د قومي اسمبلۍ ممبر و، هغه په پارلیمنٹ کې هم بحث کړی و. شکریہ اسپیکر صاحب. میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا چاہتا تھا کہ میرے حلقے سے جو ریلیٹڈ ہے اور ہمارے علاقہ دیر کا نیہاک درہ گاؤں کا ایک بندہ سعودی عرب میں محنت مزدوری کرتا تھا، اور وہاں پہ کسی عرب نے ان کو گھر پہ بلایا، اور پھر اس گھر میں ان کے پاس پنجروں میں شیر تھے یا جو بھی جانور تھے. اس بندے کو اس طرح چھوڑا ہے اور وہ شیر پنجروں سے نکل کر اس کے ساتھ ہے، یعنی ایسا سلوک کیا ہے کہ اس کو کایا ہے، بالکل اس کو زخمی کیا ہے. اور اس میں سارے سعودی عرب میں جہاں بھی جتنے بھی پاکستانی ہیں ان میں ایک بہت بڑی تشویش پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے کہ ایک بندہ کو مزدوری کی بہانے گھر لے گیا، اور وہاں پہ ان کے گھر میں، یعنی ان کا ایک چڑیا گھر ہوگا، پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا ہے، وہاں پہ شیر رکھے تھے، اور شیروں نے اس بندے کو اتنا یعنی زخمی کیا ہے کہ وہ اب اسپتال میں پڑا ہوا ہے. چونکې دغه واقعیت داسې و چې دغه اکثر خلکو نه ما اورېدل چې هغه ویل چې یاره دا بس یو چا نه وهم ته پرېوته نه ګمان ته پرېوته، ځکه چې څه ناشنا شان واقعه وه. نن هغه ځوان چې کوم دی افضل خان، هغه د سعودي عرب نه راغلی دی، خپل کلي ته خپل وطن ته راغلی دی. سپیشل د ده خوا راغلي یو چې دغه قصه د نه واورو په خپله خوله باندې، او بیا د خپل مینوالو سره شریک کړو چې یاره دغه اصل حقایق څه وو، واقعه څه وه، دی څنګه د عربي خپل کور ته دننه کړو. اول خو افضل خان په دغه نوي ژوند باندې تا ته مبارکي وایم چې روغ رمټ خپل وطن ته راورسېدې. او بل دا چې لږ راته ووایه چې دا واقعه څنګه مخې ته راغله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو د میډیا شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ ځای ته راغلئ، زموږ تپوس هم وکړو. یو زموږ دا روډ چې دی نو دا کچه دی، تاسو په دې روډ ډالئ، په دې باندې خټې دي، او زما تپوس هم وکړو. زه ستاسو غټه شکریه ادا کوم. د هغې نه بعد خبره دا ده چې زه اول په سعودي عرب کې وم. سعودي عرب کې دا واقعه زما تقریبا کومه ښار کې راغلو واقعه؟ دا په ریاض کې راغلی وم. نو په دغه کې موږ سعودي کور کې کار کوو، هغه سعودي موږ د سرامیکو کار کوو. بیا د هغې نه بعد مازدیګری ټایم موږ چوټۍ ټایم و، په دې کې بل یو سعودي وصل د دې بل سعودي ګاونډي و، داسې نږدې کور و. په هغې کې ما بهر خلطه جوړوله، په روډ باندې مساله مې جوړوله. سعودی راغی، ویل صدیقه شیشه دغه کولاو کړه، دا شیشه ماته قطع کړه، ویل زما سره لږ کار دی. ما ویل څه کار دی؟ ویل زما سره لږ کچره مچره ده، لکه صفایي ده، تاسو صفایي وکړه. ما د جواب کې دا وویل چې دا خو زموږ د چوټۍ ټایم دی، تقریبا غالبا 3:30 بجې ټایم، غالبا 4 بجې. ما زموږ چوټۍ ټایم دی، لکه اوس کار ټایم دی، موږ چوټي کوو. وی چې نه، ته صرف راشه کار وینه، سهار زه بیا ډیپټۍ له ځمه، او زه به سهار کور کې نه یم. ته اوس زما سره کار دغه وکړه، ټیکه وکړه، او بیا به سهار ما له 2 کسان نه ولې چې کار وکړي. ما صحیح ده. زه سعودي سعودي گاڑی کې لاړم مخې، زه به داسې پیاده ورغلم، خو زیږېدې سې نږدې و، غالبا چې 40-50 میټر فاصله به وه غالبا کې. د ګیټ کولاو کو دی مخکې روان دی، زه ورپسې یم، داسې کچره مچره وه، د کور دی کې چپس شوي وو، او دغه پکې دا نور کچره مچره وه، دیوالونه مات شوي، رامات شوي، لږه غوندې کچره وه. د دې خبره اوس ما وکړه، لږ خبره نه، خو دوی دا کار وینه، بیا وروستو دې واقع کوو. دی مخکې روان دی، زه وروستو روان یم. دی لکه پل کې لږ ډېر مخکې راو، زه پسې لږ وروستو یم، لکه داسې سعودي پسې ته وصل نه شي تللی. بیا به دې کې څه ټایم دی لاړ، غالبا مخکې لاړه، بیا پسې زه روان یم وروستو. بیا دا سعودي ودرېد، داسې لاس یې د یو سیټ ته، خو زما خیال ورته نه و، لکه زه پسې لږ وروسته وم. بیا چې زه دا سعودي چې کوم ځای کې باندې ودرېد، دغه ځای باندې چې زه دغه ځای دې زه ورسېدم، ما ته ویل ته ودرېږه. زه هغه ځای باندې ودرېدم. سعودي ما دا خبره صدیقه ته دغه وکړه، د کار مار تا ولیده، او ته داسې وګوره چې دا د 100 روپو کار دی. زه دننه ځم چې واپس زه رالم، ما ته به بیا وویل. ما صحیح ده. زه په دې ځای باندې ولاړ یم، خو چې دا سعودي زما نه څنګه لږ مخکې لاړه، نو په دې کې ما داسې یو سر ته بل سر ته کاته چې لکه زه په خپله دا کار وینم چې 100 روپو قابل دی چې زه دته هغه پیسې ووایم. ما د یو سر ته وکاته، بیا چې ما د بل سر ته کاته چې کسره مې سي کوله، نو مخې ده د خوا کې زما پنجره ده، دې سعودي له دروازه کولاو کړله، په دې پنجره کې دا نو 2 منظرې دي.
بیا زه به دغه ټایم کې ساکت هم شوم لکه سړی مخې ته سړي له مرګ راځي یا یو څه حادثه راځي نو سړی ډېر سخت یېرېږي. په دغه ټایم کې چې ما دې منظرو ته وکتم لکه زه ډېر سخت ویرولم چې خدای پاکه دا خو حیوانات دی زه انسان یم دی زه به څه کوم دی اوس. بیا د دې نه زه په واپسۍ کې شوم تقریبا ما د یو وخت په وروستو کړه او دا بله مې وروستو کوله چې لکه زه مخې ته ځان منډې ته تیار کړم چې زه د دې نه وتښتم. خو دې منډې ته چې ما ځان تیاروم د هغې نه مخکې دا په ما باندې پنجرې نه لوټه شو او دواړه به ما پورې ونښاته. بیا ما غټ کوشش کړی دی خو لکه کوشش انسان به څه کوشش وکړي خو الله تعالی لکه زما امداد وکړو او ما له رزق راکړو واپسۍ کې زما رزق به لکه نور زما د مرګ حالات چې وو نازک په هغه ټایم کې ډېر زیات زما حالات خراب حمله وکړه دواړو یو د دې خپې نه نیولی وم بل د دې سړ نه باره ګروې نه نیولی وم. بیا په دې کې مونږ ډېر دغه وکړو لکه کوشتي موشتي مو وکړه څه کوشتي وه خو زه راچولی وم ما به دې ځان داسې په دې لاس دغه کېدم ځان مې ترې خلاصوه خو لکه د خلاصېدو د زما څه ذریعه نه وه. بیا مخې ته یو مسوره پرته وه د پیپ پلاستیک دا پیپ پروت و دې پیپ ته ما لاس اچولی دی او پیپ داسې پروت و لکه داسې نښه د یاسن و په ځای باندې لاندې پروت و. هغه پیپ ما راغستی دی په هغه باندې ما ګزارونه کړلي هم په دې یو باندې هم په دې بل باندې. بیا د دغې نه زه ګیټ ته مې په څه طریقه باندې ځان ورساوه خو بیا به یې حمله کوله خو بیا دا و چې زما زړه لږ ډاډ شو الله تعالی راسه امداد وکړو هغه پیپ ما له خدای په لاس کې راکړو. بیا دیو به ما باندې دیو به حمله کوله ما به ګزار کړو. بیا ګیټ ته وصل شوی یم بیا یو کس و کور کې دا پته نه چې حریص و که څه شی و ډریور و هغه ما ته وویل چې صدیقه ګیټ مې په ریموټ باندې کولاو کړی دی او وتښته. ما چې ګیټ ته وکتې داسې نو لکه ګیټ کولاو او ګیټ باندې زه راوتی یم او منظري زما په اوره کې دغه شوي دي او زه ترې راووتم بهر ته. بیا پکې موږ شولتې ته نوم وکړو رالم کسان داسې نور کسان داسې لګیا ورور مې راسم راسره و هغه پر سم بیان وکړي. بیا هغوی زما تپوس کوي څه چلو شو ما خو دوی ته ویلی هم نه شو چې خدای کو اوس دوی ته وایم نو ته به یو کار کې لګیا وي ته بل له ورېتلی بس د هغې وجې نه ما دوی ته څه نه وي. بیا دا رور به ما سره ووت ما پورې وینې نښتې وې کپړې مې زخمي کړه ما مې ټوټه خوړل هم مې باره د ګره وخوړل وه هم د حمله مې په پنجو باندې والو خو کپړې مې نه وې وي نو کپړې را باندې سري کړ وې او لکه نور هسې داسې لږ نو یې به خامخا ځکه چې به دې کې به هر قسمه خلک راتله چا به وي چې به دې باندې اته کسان خوړلي چا به وي به دې لس خوړلي چا به وي به دې باندې شل خوړلي د دې سړي دغه روزګار دی دا یو دین یو مزه اخلي یو انجوای کوي مخې ته یو مزه ترې اخلي د انسانان دی داسې ښکاري لکه ته به چې د سره انسانان لري. بیا موږ شورتې ته رنګ کړی شولته راغله بیا شورتې ته ما په ټایم کې وایي چې تاسو دا نه ورشئ بیا په سبا دپاره دی وایي چې یا به پټ کړي یا به وایي چې نشته دی دروغ وایي ما تاسو ورشئ او لکه تاسو معلومات وکړئ خو هغوی ووایي چې موږ ته کور ته اجازه نشته دننه ورلو. بیا په هغې کې به موږ باندې دباو هم وشو لکه موږ خو غریبانان یو بېوسه یو لکه به موږ خو د مزدور لیبر چې کوم دی نو باید خو په هر ځای کې ورمنډه ده په هر ځای کې د هغه څوک تپوس نشته که هغه حکومت یې که عام خلک یې خو د هغه څوک تپوس نه کوي غریب سړي. بیا شولتې والا صاحب موږ پې کیس وکړو بیا موږ لاړو دغه ته د مستشفی سلمان حبیب ته وایي موږ هغې ته لاړو په هغې کې ما علاج وکړو تقریبا 4-5 ګنټې زه هلته داخل وم. بیا علاج نه بهر چې زه راووتو موږ واپس رالو موږ واپس د شولته کې هم کیس وکړو کیس هغه میډیکل رپورټ چې ما له کمال ته راکړو هغه ډاکټر ما ته وویل چې لکه رپورټ به تاسو چال نه ورکوئ خو هغه رپورټ زما نه شولتې واخیسته. بیا موږ کیس وکړو وایي چې لکه دا کیس تاسو دی او لکه دا سړی زموږ نه خلاصېدی نه شي دا یو قتلیام یې کړی دی په تا باندې د قتل دغه کړی دی خو لکه تا الله بچ کړی په خپل قدرت باندې. بیا وایي چې ستاسو به کیس په نمبر باندې راوځي غالبا یا به موږ سبا رینګ کوو یا به بل سبا کوو موږ به سعودي نه سو چې کله موږ ونیو نو موږ به تا ته رینګ کوو ته به راځي مخامخ کېږي به ما یې صحیح ده په دې کې موږ 2 ورځې صبر کړی بیا 3 ورځ بیا 4 ورځ باندې موږ بیا تللو په کیس پسې موږ لاړو مخې ته او موږ به ورلو او کیس به ختمېده بیا به دې کې موږ مخې ته دغه وکړو چې لکه یاره اوس دې انصاف راته میلاو نه شو. بیا په هغه کې د دې پی ټي آی یو صدر عبدالقیوم صاحب د زم دغه هم شکریه ادا کوم هغه راغی هغه مخې ته سباري زم خبر ورمان نکړه سباري والا بیا سعود نومې دی زمونږ وکیل و د سباري هغه زما سره منډه ته لږ ووایه تقریبا د 10-15 ورځې پورې هغه زما سره میاشتې پورې غالبا هغه زما سره منډه ته لږ ووایه خو اکشن لکه څنګه چې به کار و هغه شان ونه شو لکه د سره به چا تپوس هم زمونږ نه کوو چې دغه ته به موږ ورلو شولتې ته زمونږ به چا تپوس هم نه کوو دا څه چل دی موږ به د خپله کهاني بیان کړه وی یاره کیس ختم شوی دی کیس څنګه نه ختم شوی ګواه موجود نه تاسو کیس څنګه ختموئ خو دا په دې وجه چې دا انصاف نه و په هغه ملک کې موږ ته انصاف نه میلاوېده.
بیا د هغې سفاري والا ما ته وویل چې ته وکیل ونیسه. لکه زه مختصر بیان وکړم، نور خو دا ډېره خساره، خو مختصر بیان وکړم. سفاري والا ما ته وویل چې ته وکیل ونیسه. تقریبا بیا دې کې 3-4 میاشتې وخت یې مونږ کیس چلو. سفاري والا ما ته وویل وکیل ونیسه. مونږ په وکیل پسې تللو د شپې په 1 بجه باندې. سعودي سیاحي مشر و، هغه مونږ وغوښتو هلته، وکیلان یې راوغوښته. وکیلان چې کله راوسته ما ورته وویل زما څه داسې ظلم شوی دی، زه انصاف غواړم. ما ته یې وویل چې ستاسو څه واقعه شوه، ما ورته خپله واقعه بیان کړه. بیا ما ته وویل چې داسې کار وکړئ چې تاسو لیبر یئ، مزدوران یئ، او زه په مزدور باندې په خپله ډېر سخت خفه کېږم، خو په دې ملک تاسو ته انصاف نه میلاویږي. تاسو به ډېره نه دا خو د کوم سعودي چې کوم سیاحي مشر په دې ټیم کې زما سفاري والا نه و، شپه وه 1 بجه وه د شپې. سفاري والا به د ورځې زما سره ګرځېدو، خو سفاري والا بیا ما ته وویل ته وکیل ونیسه که نه، خو زموږ نه لاړ نو بیا زه به وکیل پسې ګرځېدم. انصاف ما ته میلاو نه شو. صحیح شو. زما په خپله باندې لږه مختصر بیان ورته زه وکړم چې زما په خپله باندې تقریبا 15-16 هزار ریال زما په هغې باندې لګېدلي په کیس باندې. صحیح شوه. په هغې نه تقریبا 7-8 لاک روپۍ جوړېږي پاکستاني. د هغې نه علاوه چې کله ما دا کیس وشو، نو کله چې ستاسو یو کیس کې په تھانه کې راپورټ کې، نو د هغې میسج کېږي کپیل ته. صحیح شوه. چې ما څنګه کیس وکړو، زما میسج وشو کپیل ته، چې ستا او زما کپیل ته میسج زما وشو چې یاره ما پسې ټلیفون نه میلاو کړو، تاسو چل کړی دی. ما خو داسې یو واقعه زما څه شوه ده، هغه ته مې خپله قصه وکړه چې زما څه داسې واقعه شوه ده، ما په سعودي کیس کړی دی. بس هغه ما ته لنډه وویل، زه کیسونو ته نه یم جوړ، لکه دا تا غټه مشکله جوړه کړه، هغه په مخه باندې په ما پسې ورو ورکړلی. صحیح شوه. په 17,500 ریال باندې ما ویزا اخیستې وه، هغه ویزا مې بیا هم ختمه شوه، او هغه کیس هم ما ته انصاف میلاو نه شو. زه دایمه پاکستان ته مسرالم، خو زما زړه بیخي ستړی شوی دی. تقریبا زما 40-45 ورځې وشوې، خو لکه ما چاته دا ذکر نه دی کړی چې په هغه عمل کې ما ته انصاف میلاو نه شو، دلته به ما ته څه انصاف میلاو شو. د دې وجې نه ما چاته څه نه دي ذکر مې نه دی کړی. دا راته وایه بیا دې څه اراده شته سعودي عرب ته ځې؟ بیا مې اراده هم نشته. او په هغه ټایم کې زه په هغه ټایم کې راتلم چې کله ما پسې ورو ورکړم، زه راتلم، خو دلته کیس و، زه کیس ته ایسار شوم چې یاره زه اوس دا کیس مخې ته وچلوم. ځکه زما نه خرچه ډېره راغله پر کیس باندې، او دغه زمانه داسې پیسې لګېدلې چې هغې باندې ما شګې او بلاک خېژولي وو، لکه زما د مزدورۍ روپۍ زمانه لګېدلې په هغې باندې. صحیح شوه. خو مخې ته کیس زمانه په دې وجه باندې دغه شو چې وکیل زمانه 36,000 ریال غوښته، 36,000 ریال زما څه ونه. هغه وایي چې نه دا د وکیل فیس دی، له دې نه موږ ستاسو د دې نه کمې نه شو کولی. په هغه وجه باندې کیس ما سټاپ کړ. زما څه مخې ته نور څه ونه واس مې ونه چې نور مې کړی دی، د دغه وجې نه موږ کیس سټاپ کړو او زه رالم پاکستان ته. اوس زما پیغام دا دی، بهر ملکونو کې چې کوم مسافر دي، کوم مزدوران خلک دي، د هغوی سره ډېر زیات ظلم کېږي، د هغوی سره زیاتې کېږي، او په حیثیت د څه کېږي، د سفارو څه کېږي چې د سفارې نه تپوس نشته، مخې ته د مزدور تپوس نشته. مخې ته سفاري والا به ورځ راشي، هغه د حکومت د طرف نه به زور راشي چې سفاري والا ورځ منډه ترله ووایي، بیا سفاري والا ته په نیمه لار کې پرېږدي. مخې ته زمونږ څه تپوس نشته، زمونږ حل نشته چې کوم ظلمونه روان دي په بهر ملک کې، په مسافرو باندې، په لیبر باندې. دا ملک چې زمونږ دی دا په لیبر چلیږي. زما د حکومت نه، زما د پوج نه، زما د سیاسي خلکو نه دا یو خصوصي او سپیشل ریکویسټ دی چې تاسو دغه مزدور چې دغه مزدور دغه د پاکستان بچی دي، تاسو دغه تپوس وکړئ، دغه چې په کومو سختو کې کومو مشکلاتو کې دي، نو د هغې تاسو امداد وکړئ، پوره امداد وکړئ. او زما سره چې زما کوم خرچه مرچه شوي، زما سره دغه شوي، د هغې زه د حکومت تعاون غواړم چې زما سره دغې امداد وکړي. ټیک شو. تاسو اورئ دغه قصه د افضل خان د خولې نه په خپله باندې یقینا چې د ټولو خلکو ذهن ته هم پرېوتې او اوس پوه شو هم یې. بل طرف ته که موږ سوچ وکړو د پاکستان په خاوره باندې د امریکې یو شهري راځي او دلته د نیمې شپې هغه د پاکستان څخه خلک چې کوم دي هغه په خپل ګاډي باندې لاندې کوي، هغه رقص پې کوي، او بیا هغه سړی د نیمې شپې چې کوم دي ندځي نه په داسې طریقه باندې وځي چې چاته پته نه لګي چې یاره هغه هملته ځي. یقینا زموږ د خلکو دا عینه چې کومه ده دا ډېره زیاته ارزانه ده. نو پکار دا ده چې یاره کم از کم دا د پاکستان شهري دی، دا د پاکستان یو سفیر دی چې تللی دی په هغه ملک کې پیسې ګټله، دغه پیدم چې کوم د پاکستان حکومت ته راتله، موږ معلومات کوو، تپوس به کوو چې یاره څه شو قرارداد د قومي اسمبلۍ، څه شو قومي اسمبلۍ کې هغه اواز چې هغه د افضل خان دپاره اوچت شوی، دا یوازې افضل خان مثلا نه بلکې دا د هر هغه پاکستاني مسله ده چې څوک هم په بهر ملکونو کې محنت مزدوري کوي او څوک هم چې کومه دلته تللي او هغه خپل ژوند تېروي. نو پکار دا ده چې حکومت په دې واقع باندې کم از کم په دې باندې نوټس والي، په دې ایکشن والي، هغه پوره کیس ورسره دی او دغه کیس په قاعده طور باندې د پاکستان کې چې کومه د سعودي عرب سفیر دی هغه راوغوښتی چې دغه نه پوښتنه وشي چې بهی ولې په کومه وجه باندې تاسو چې کومه دی ستاسو ملک یو ستا د ملک یو وطني، ستا د ملک یو سعودي هغه چې کومه دی نو خپل ځناورو ته
انسان کم از کم دې سوچ وکړي چې یاره دا پاکستانیان د انسان خو دې کنه څنګه انسان بوزي او خپل ځناور ته ولکه چې غل ته خوري او ځناور د پنجرې بیا چې کوم د زینت جوړیږي نو تم لرم یقینا ساتم په خبره باندې چې په دغه आवाज د افضل خان د کوم فریاد چې د کوم کہانی چې په دې باندې ضرور زمونږ کوم حکومتي چارواکي چې دي هغه بسنه نوټس اخلي. ډېر مننه.